أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خاص بده سورة بقرة آية نمبر 168 بوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنسانانو، يا خلقو، كلو خري مما هغسا فی الارض چې په ځمکه کې دي، فی دی الارض په ځمکه کې، حلالا حلال، طیبا پاک پاکیزه، ولا تتبعوا ولا او مکوي، تتبعوا پیروي تابعداري، خطوات د نقش قدم یا قدمونو مزي یا په لاره مزي، الشیطان د شیطان، ولا تتبعوا او تابعداري مکوي پیروي مکوي، خطوات الشیطان د لارې د شیطان، انه بشکا اغا لکم ستاسو د پاره عدوون دشمن دی، مبین ښکارا واضح دشمن دی. خاص په دې آیت کې لکه دې طرف ته اشاره ده کنه چې لکه ګوره الله رب العالمین په ځمکه کې موږ له حلال رزق را کړی دی، پاکیزه رزق را کړی دی. الله موږ ته مطلب چې دغه حلال او پاکیزه رزق لکه را دی نه خورئ که نه، چې بس الله رب العالمین زموږ دپاره دا هر څه کړي دي، نو د تعریف او د اطاعت لایق چې دی نو هغه څوک شولو؟ هغه الله رب العالمین شو که نه. نو ګوره دا هر څه الله زموږ دپاره کړي دي، نو د بندګۍ لایق هم الله پاک شو. او بیا لکه کم شیزونه دي هغه زموږ دپاره حلال دي، مطلب هغه زموږ دپاره ښه دي که نه، او چې کم حرام دي هغه زموږ د صحت دپاره نه دي ښه، هغه الله رب العالمین زموږ دپاره حرام کړي دي که نه. او بیا موږ ته ښوولي هم دي چې کم حلال دي او کم حرام دي. او بیا الله رب العالمین لکه چې دا هر څه الله موږ له کړي دي، نو الله وایي چې تابعداري مه کوئ، په لاره مه ځئ د شیطان، بېشکه هغه ستاسو کلاو ښکاره دشمن دی. ګوره اوس ګوره مخکې موږ سوره بقره کې موږ ویلو که نه، د هغې په شروع کې لکه دا و چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام خلیفه جوړ کړلو که نه، او بیا یې فرشتو ته ووایي چې لکه دې ته سجده وکړئ که نه. نو دغه چې دی ابلیس چې دی نو هغه لکه د حسد لکه جیلسی دغه کړه که نه، د هغه جیلسی اظهار یې وکړللو، حسد یې وکړللو. مطلب د پښتو کې مونږ چې وایو که نه لکه سوځېدو که نه، د سوځېدو اظهار یې وکړللو. نو هغه جیلسی په وجه باندې د هغه نوم چې دی که نه هغه ابلیس کېښودلی شو، او ابلیس وی هم دې ته لکه حسد کولو والا، د دې معنی هم لکه دغه ده که نه چې حسد کولو والا. نو الله رب العالمین وایي چې لکه دا ستاسو کلاو دشمن دی، ښکاره دشمن دی. هسې خو لکه هغه موږ ته ښکاري نه، خو لکه د هغه کومه دشمني چې ده که نه هغه موږ ته ښکاره ده. خاص صحیح بخاری کې لکه صحیح بخاری صحیح مسلم کې په دې دواړو کې حدیث دی که نه چې الله رب العالمین چې دی نو د هر انسان سره یو فرشته یې دغه کړي ده، اټیچ کړي ده که نه، د هر انسان سره یو فرشته اټیچ کړي ده که نه، او هم ورسره لکه یو مطلب شیطان که نه، یا جن هم ویلی شي، یا شیطان، یا هغه لکه څلور نومونه یې دپاره دغه شوي دي که نه، استعمال شوي دي، شیطان شولو، جن شولو، همزاد شولو، یو بل دی که نه چې لکه دا د هر انسان سره لکه دا موجودي که نه. نو فرشته چې نو هغه ښه طرف ته لکه انسان رابلي، هغه ښه طرف ته لکه دعوت ورکوي، او شیطان چې دی، جن چې دی که نه، همزاد چې دی نو هغه لکه غلط طرف ته لکه انسان دغه کوي، مایل کوي.
نو صحابه کرام رضی الله هغوی لکه دا جرأت وکړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا تاسو کو چې یا رسول الله مطلب ستا سره هم لکه شیطان دغه اٹیچ دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی چې او ما سره هم دی خو الله رب العالمین مالا باغې باندې غلبه را کړی دا او هغه چې دی نو هغه زما مطلب دغه شوی دی کنه تابعدار شوی دی نو هغه چې دی نو هغه ما خطر افترابلی نو لکه دا پروتوکول چې دی دا صرف د پیغمبرانو لپاره دی چې لکه دا غوي همزاد چې دی په غوي باندې لکه الله رب العالمین هغه پیغمبرانو لکه په غوي باندې غلبه ورکړي ده کنه او انسانانو لپاره خو لکه څوک چې هر وخت په دغه کې په اوداسه کې او مطلب د خیر کارونه کوي نو لکه بعض اوقات لکه غدای چې داغي همزاد کم شیطان جن داغي لکه دغه نه په دشمنای نه په امن کې مطلب دغه نه یو چې کله لکه انسان لکه به د سې کې شي یا نور لکه سدي سي دغه حرام کارونه صدقه کوي کنه نو بیا خامخا لکه د شیطان په دغه کې بهکاوه کې راځي هغه بهکاوي کنه او فرشته چې ده نو هغه خطر افته لکه انسان دغه کوي مایل کوي نو بس ټونه پوره دی صدق الله العظیم